الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. لسما حلقه د العروة الوثقا فنوم باندې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې فرمایلی ان الرقا والتمائم والتولا شرک، یقینا دمونه او تمائم او تولا دا شرک دی. هغه دمونه جایز ندي چې شرکی الفاظ پکې وي، او کم دمونه چې جایز وي نو دا خبر یاد وساتئ چې هغه په یو څو شرطونو باندې. اول دا چې دا عقیده وساتي چې دا دم یو سبب دی او فائدہ نشي ورکولی مگر د الله تعالی په حکم باندې. نو که دا عقیده ساتل نو بیا به دم جایز وي. او دویم شرط ولا دا دی چې مخالف الشرع به نه وي، شرکی الفاظ به پکې نه وي. او دریم شرط دا دی چې معنی او مفهوم به معلوم وي. نو که چېرته دا شرطونه پکې وو نو بیا دا دمونه دا جایز دي. دویم په دې حدیث کې تمائم لفظ راغلی. تمائم دا څه څیزونه به د ماشومانو غاړې ته اچولی کېدل، او دا دې دپاره چې دا د بد نظر نه بچ شي د ماشوم. نو دا هم شرک دی. لکه دې وخت کې بعضې زنانه ماشومانو په غاړو کې تعویذونه اچوي او کونجکې پکې اچوي وغیره داسې نور شیزونه ولا غاړو ته اچوي، او دا عقیده ساتي چې دا په دې سره د بد نظرۍ نه بچ کیږي. نو دا نه دي پکار، د دې نه ځان ساتل پکار دي. دریم په دې حدیث کې اتولا لفظ راغلی، دا هم شرک دی. دا د جادو یو قسم دی چې د ښځې د خاوند سره او د خاوند د ښځې سره محبت پیدا کولو دپاره دا کیږي. لکه دې وخت کې بعضي خلک دا شیزونه کوي چې زه ښځې ته ګران شم، او ښځه دا شیزونه کوي زه خاوند ته ګران شم، او کله یو چا خواله ځي او کله بل چا خواله ځي، او هغه ولا دا تعویذونه وغیره دا شیزونه کوي. محترمو د دې شیزونه ځان ساتل پکار دي. لکه تاسو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم واوریدو. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.